بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې د زړونو د یو راز نه خبر ده. مینوالو او درود شریف په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. مینوالو ما سره نن په سټوډیو کې یو ډېر ښکلی زلمی ښه انسان محمد آصف خان ناست ده. آصف خان هرکلی درته وایم. مهرباني چې تاسو ته موږ هرکلی وایو په خیر علی ستړي مه شئ. آصف خان نن ستاسو د ورموټ په سټوډیو کې ناست ورموټ نیوز په سټوډیو کې درته وایي چې آصف څه کوئ او څه روزګار کوئ او نوکري مو شته او تعلیم مو څومره ده؟ یاره جي بس تعلیم 10مه پورې مې تعلیم کړی دی او نوکریانو پسې مې ډېرې منډې تړلې ولې 2012 نه په دې پله خو نوکري میلاو نه شوه. او بس اوس ګرځو دا ټکه پکه زمینداري کوو بس دا خپل کلي کې او نور څه داسې خاص شته دی نه. آصف پتا ده نه خو یو سړي د نوکرۍ دپاره پیسې یې اخیستي 6,000 روپۍ که نه؟ ما نه تقریبا یو سړي د 1.5 لاک روپۍ یادې کړو چې راکړه بل ته 3 لاکه راکړه خو ما سره وې نه په دې وجه باندې نوکري پاتې شوه. بس اوس د خپل کلي کې ټکه پکه زمینداري ده بس دې کې لګیو وخت پکې پاس کوو. آصف په ژوند کې دې مینه کړې ده؟ یاره جي مینه بالکل ما کړې ده. ما انسان سره مینه کړې ده، حیوان سره مې هم کړې ده او خدای رسول سره مې هم ډېره مینه کړې ده. نو په دې مینې کې ته کامیاب شوې؟ یاره جي په دې مینې کې تا ته ډېره خفه ده چې بس په دې مینې کې موږ ټول عمر ناکامه پاتې شو. بس خلکو راته ډېر سپک کتلي دي. نو آصف خان د مینې مطلب خو دا نه ده چې ته چا سره مینه کوې او دې تا ته میلاو شي نو بس تا مینه شوه. مینه خو دې ته وایي چې په مینه کې اکثر کسی کو پانا نہیں اردو میں کہتے ہیں او کونا بھی تو پیار ہوتا ہے. یاره جي مار چا سره مینه کړې ده خو ما سره په خپل ژوند کې ډېره بدو شو. ما لکه دې نه هم زه متاثر وم ډېر چې یاره وایي د صبر مې وخوږوي خو ما ډېر صبر وکړو. تقریبا د ما 88 پیدایش ته د 2005 چې به مونږ کم دی نو به د عشق چې کم دی یا د شعر او شاعري دې ته مونږ ور داخل شو قدم مو پکې راېښی دی خو مونږ ډېر دغه وکړو خو د شعرونو مونږ چې مونږ د هغه سړي دغه ته وکته او شعر او شاعري ته مو وکته نو په دې وجه کم دی د مونږ زړه د خلکو نه مات شو. دې باندې ما سره 2-3 شعر هم داسې واړه شته دی. نو آصف کم سړی چې په مینه کې ناکام شي که نه لکه څنګه چې خاطر صاحب چې خاطر تا ویل چې شیخ یم زه په کټ داماد بنګړي د چا پراته دي نو ته چې په مینه کې ناکام شو نو بیا خو پکاره چې تم شاعر شوی. یاره جي بس دا ډاغرې مغرې مونږ هم وخوړې مونږ هم دا ټوټه پوټه شعر او شاعري کول لکه مونږ خانداني چې کم دی نو د شعر او شاعري کې د پخوا نه مونږ چې کم دی رننوتي ټول مونږ شعر او شاعري چې کم دی په خپله باندې لږه ډېره کوو. نو تاسو چې خپله کوم هغه ټوټه پوټه شاعري کوئ نو هغه مونږ ته لغونتې مونږ سره شریکه کوي لږه زمزمه کوي ما سره؟ یاره جي ډېره بېته زمزمه کوو لکه ما سره غزل هم ډېر دي کور کې کاپۍ کې راسره پرتې دي خو دا واړه شعرونه لږ ډېر خیر دی راځم او د تره زوی مې چې کم دی شاد محمد تنخوا صاحب هغه هم یو کتاب کې دی چې د هغه هم راشي لیکلی دی بل د ما پلار چې کم دی او زه په خپله مونږ بس لګي اوس ناڅه کوو 2 شعرونه به داسې واړه وایم مینې پسې دي چې وایي مینه یې نه وه راسره ښسې وخت تېروو مینه یې نه وه راسره ښسې وخت تېروو زړګیا یار د ډېرو یارو زه پې تېر وتم او دویم شعر دی پکې چې وایي زه یې په خپل ښه سړیتوب کې کړولی یم زه یې په خپل ښه سړیتوب کې کړولی یم د ځینې خلکو احترام راته اوس کوپر ښکاري. ډېر ښه نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ما د اړه د خلکو نه مات شو لکه د واصل امر چا سره کوم خو نور مې د اړه مینه چا سره هم نشته بس اړه مې مات شو. آصف تا ما سره د انټرویو نه مخکې په سټوډیو کې لګی وې چې خاطر صاحب بارے کې د څه کیسه ماته کوله هغه لږه مونږ سره شریکه کړو زما د مینهوالو سره. خاطر صاحب چې کوم دی مصری خان خاطر د خپل نوم مصری خان دی په خاطر پردي تخلص هم خاطر دی دا د لنډې کوتلو شلمان او دا په مڼې باندې شکو به دغه شکی و په دې شکی کې د ډېر هغه مدوین الټیم کې د خپل عمر چې 22 سال عمر کې دا شاعر هم دا بې وفاتم شو د یو څو شعرونه دی ورسره شریک کړم. ارشاد لومبی شعر دی پکې چې وایي په زړه زخمونه مې د ستا پراته دي په زړه زخمونه مې د ستا پراته دي واړه خیالونه اوس خطا پراته دي په زړه زخمونه مې د ستا پراته دي واړه خیالونه اوس خطا پراته دي ستا په خاطر چې مې خوبونه لیدل هغه خوبونه اوس خطا پراته دي خاطر تا خو وی چې شیخ یم زه په کټ کې مات بنګړي د چا پراته دي. دویم شعر دی پکې چې وایي کله کله په وړه کیسه غوسه شي کله کله په وړه کیسه غوسه شي د وړې کیسې نه جوړه تماشه شي اوس یې مو چېړه خاطره پښتنه ده شونډې هله ترېنه واخله چې وده شي. دریم شعر دی پکې چې وایي رابو شي چې ژوند مې ورځې شپې خو لږې نه دي رابو شي چې ژوند مې ورځې شپې خو لږې نه دي ته چې څومک دی راته وادي خو لږې نه دي او زه د ستا کوڅې لره تاله هم راغلې
زه دا ستا کوڅې لره تاله وم راغلی ته چې پکې نه نو کوڅې خو لږې نه دي او راشه یې زایده نن خو خونده مه یواله راشه یې زایده نن خو خونده مه یواله بیا به ترې نه وباسې توبې خو لږې نه دي او وایي څه وشو خاطره کوي مخ په پلو پټ دی څه وشو خاطره کوي مخ په پلو پټ دی نوری صحیح که تماشې خو لږې نه دي او څلورم شعر دی پکې چې اخلم اتو که دنیا واخلم اخلم اتو که دنیا واخلم په خندا څرنګه جړا واخلم اخلم اتو که دنیا واخلم په خندا څرنګه جړا واخلم تا ته چې ګورم په دوو زړونو کې شم تا ته چې ګورم په دوو زړونو کې شم یو قدم مخکې بل په شا واخلم او لږې د پورته که د مخ نه زلفې لږې د پورته که د مخ نه زلفې لږه سودا چې په رڼا واخلم او مرګ او بېلتون دواړه جوړه راغلي مرګ او بېلتون دواړه جوړه راغلي خاطره دا واخلم که دا واخلم او دا پنځم شعر ورته پکې زړه ډالۍ کړم چې وایي په دنیا کې به رسوا نشي بېشکه په دنیا کې به رسوا نشي بېشکه څوک چې ونیسي لمن د وفا کلکه په دنیا کې به رسوا نشي بېشکه څوک چې ونیسي لمن د وفا کلکه تل د داسې مېلمه قدر عزت ګران وي تل د داسې مېلمه قدر عزت ګران وي چې مخ واړوي د دال او د پالکه او تل دې خندا کړي د غمجن سیرې ګیروان پسې یاره تل دې خندا کړي د غمجن سیرې ګیروان پسې یاره ښه شوه چې اشنا شوې بې وفا راته معلوم یاره تل دې خندا کړي د غمجن سیرې ګیروان پسې یاره ښه شوه چې اشنا شوې بې وفا راته معلوم یاره ژبه رانه پرېکړه که مې واخیستو ستا نوم یاره غټ کاڼی به کېدم په دې خپل زړګي ماشوم یاره دا خو آصف هغه د زایده تنها زموږ د پښتو یو ډېره ښکلې شاعره ده هغې هم ویلي چې زړه ته نصیحت دې چېرته کړی دی زړه ته نصیحت دې چېرته کړی دی مینه محبت دې چېرته کړی دی او زړه مازغه د بل او پکې زه اوسم زړه مازغه د بل او پکې زه اوسم داسې سکونت دې چېرته کړی دی او خلکو سره خاندم زړه کې ویر کوم خلکو سره زړه کې ویر کوم دا منافقت دې چېرته کړی دی آصفه دا راته ووایه چې اوس د تا د مینې د ناکامیدو باوجودم ته خو ډېر ماشاءالله ډېر صبر یو ډېر ښکلی ذهن لرونکی څه کول غواړې او څه پیغام ورکول غواړې ژوند خو داسې نه تېرېږي که نه مایوسي خو کفر ده که هغه دغه وایي نه چې سپي خو به غاپي خو کاروان خو به روان وي که نه یاره جی بس ما اخیری دغه دا دی چې انشاءالله د ما خپل کوشش دا دی چې زه دا وطن پرېږدم زه به جلا وطن شم او یو مصرم د پکې چې وایي څوک پر ازاد ملکه نه ځي څوک پر ازاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار د لازي والله که زه د پیسو یا د مجبورۍ د لازم انشاءالله د ما خدای ذمهوار دی حکومت مې ذمهوار دی خو زه بس د څه د لازم زه ما تا ته ما په مصري کې ووې بیا به هم درته یم چې څوک پر ازاد ملک نه ځي څوک پر ازاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار د لاسه ځي او که ته رښتیا په ما مینې نو د ګودر غاړه اجاره واخله مینه بالکل بالکل به داسې مصري خو ماله ډېرې رسي دومره مصري جواب راکړه که نه یاره جي مصري ډېر رسي خو مصري تا ته به زه وکړم خو بیا ماله وروسته ډېر زور راکوي زه بیا اوس وکړم خو مونږ له بلډ پریشر چې کوم دی بیا هم راوغورځوي مونږ ډېر خرابوي څه داسې آصفه اردو څخه ښایسته پوټري احمد فراز یا بل څوک یاره جي اردو نه ډېرې پوټري نه چې به ته پکې اردو کې هم څلور پنځه پوټري نه وکړم چې لومبی شعر پکې دا دی اردو کې چې اے دل اب چھوڑ دے اسے یاد کرنا اے دل اب چھوڑ دے اسے یاد کرنا وہ کلمہ نہیں ہے جو تو کافر ہو جائے گا دویم شعر دی پکې اردو کې چې یوم لمبی عمر مانگنے کی دعا نہ کر یوم لمبی عمر مانگنے کی دعا نہ کر ترسو گے اس بے وفا دنیا میں موت کے لیے دریم شعر دی پکې چې اپنوں نے تیر ماری غیروں نے لاش اٹھائی اپنوں نے تیر ماری غیروں نے لاش اٹھائی نکلا جنازہ میرا یاروں نے عید منائی سلورم شعر دے پکې چې اے شمع تیری مقدر ہم سے اچھی رہے اے شمع تیری مقدر ہم سے اچھی رہے تو جلی ایک رات ہم عمر بھر جلے او دا پنځم شعر دی ما یو ملګری چې دی کرکټ ټیم دی دا کرکټ مرکټ ډېر کوي نو دی پس یو وړوکی غوندې شعر چې میری عشق کی بالنگ نے اس کی دل کی وکٹ تو گرا دی ہے میری عشق کی بالنگ نے اس کی دل کی وکٹ تو گرا دی ہے لیکن میرے تقدیر کو دیکھو اس کا باپ امپائر تھا نو بال واه دا خو هغه شو چې په مزار مې داسې غړې مه تېرېږه په مزار مې مه تېرېږه تورې خاورې چاته
ایس ویلی نشي ویلی نشي بالکل جی آصفه څه پیغام ورکول غواړي د هلکانو ته د کم چې خاص کر کې نن آی لو یو های او آی بای والا ته یاره چې د ټولو ته دا ریکوست دی مې دا های او آی لو یو داسې فضول کار دی بس حقیقي مینه د خدای رسول د مور پلار د ټولو صحابه کرام څومره چې دي شجره نبی علیه السلام ده دوی سره په سچ صلی الله علیه وسلم مینه پکار ده او دا د دنیا د مینه سي فضول دی داسې فانی ده دا پانی ده دا مینه دا دنیا پانی ده بس حقیقي مینه خدای رسول سره او د نبی علیه السلام صحابه کرام چې کوم دي ټولو سره مینه محبت پکار دی جی آصفه څه نشه مشه ډرینکس یا نو یاره جی زه نه یو نشه مې انشاءالله نه کوم ما خپل ځاني دا آیات ورجې تاسو ته پته چې لا تخلف الميعاد ما خدای پاک سره او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره په کلکه دا وعده کړې دی رد خلاصه چې انشاءالله زه به یو نشه مو نه کوم او د معاشرې ته هم زه دا وایم چې څومره نشې دي مثال چرس دي آیس دي سمت بانډ دي کوټکا ده کوکین دی دا کنپینل ډي دي کورکس ډي دي 81 دي ریسټرول دي دا مختلف قسمه شراب نشي چې دي ټول ینګ جنریشن لکان چې د ما دا ریکوست هم دا وځه مینت ورته کوم چې د نه ځانو سره یو خو د مو په مذهب کې هم دا حرام دي او دویم دا چې د وجود د پاره نقصان کې دي شي دا نشي چې څومره دی په کلو کې دې نه دا مجي آصفه ته مطلب دا چې زمونږ د کم ځوان کول چې دا د نشو نه ځان لري وساتي او کتاب سره خپل لوب سره د خپل قرآن پاک سبق سره او سره خپل وخت ضایع نه کړي فضول او یو ښه معاشره یو پاکه معاشره او د خپل چاپېرچل چې کوم دا خلک نشي مشي کوي د دونه ځان وساتي بالکل یاره جی ما ټولو ته دغه دی نن سبا په دې معاشرې کې دا شعر اوتی دی چې یو سړی په عشق کې ناکام شي بس هغه نشي سره مو شي یا بلیډونه مثال داخلي په لاس لیکي مې کې وباسي بس دا ټول زور په دې به وباسي لکه خپل ځانو قیمت څه نشته خدا یو دغه ما لیکلي تاسو ته مخامخ کاري بالبین لیکل دي چې نو بروکن نو لو بروکن هارت ها نو لو بروکن هارت او جی لچ مینه نوی نړه بنه ماتي او جی جی آصفه ستا ډیره مننه د اورمنډ نیوز دپاره څه ویل غواړې یو اورمنډ نیوز دپاره دا یم چې الله دې تل ښاد او آباد لري او الله تعالی دا د چینل نور مخکې کړي انشاءالله دې پوره کوشش د اورمنډو دپاره کړی دی او بیا هم د معاشري او د کل ته دا یم چې خدای ته وګورئ د نشو نه ځان وساتئ د ټوپک نه ځان وساتئ قلم سره مینه محبت وساتئ الله جل جلاله سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مور پلار دې ټولو سره مینه محبت وساتئ د خپل والدینو احترام او په دې مینه محبت ورته اخره کې یو شعر وایم چې وایي مینه محبت چې د څوک نه مني مګر زه بیا داسې لیونو سره مینه محبت چې د څوک نه مني مګر زه بیا داسې لیونو سره څوک چې درته ګوري په خوږو سترګو ځان درته لږې کس پیلنو سره والسلام مینوالو ما سره نن د اورمنډ سټوډیو کې اورمنډ نیوز سټوډیو کې محمد آصف خان د اورمنډ بالا ما سره ناست یو ښکلی زلمی ښکلی انسان او ډېر ښه ښایسته سوچ لرونکی والا څنګه چې هغه ووایي چې تاسو زمونږ څومره ځوان کول چې دا هغه زمونږ بچي دي کورونه دي او کار څوک دي خو هغه د دې نشو او تماشو نه دې ځان وساتي خپل وخت د خپل د دین دپاره او د خپل تعلیم دپاره ورکړي د کیمرمین نصیر عباس سره جمال تاج اورمنډ نیوز پیښور